او دا مال الله را کړی دی واپس یې رانه په شپه شپه کې هم اغوستی شي چې سار به راپاسم غریب به راپاسم حیثیت یې نه ایرو د حیثیت موافق خبره کوم محمود غزنوي رحمت الله علیه سره یو غلام و سره گویا هغه غلام هغه له بیا وزارت ورکړی ایاز یې نامه وه وی ایاز نومې یو کس و هغه د بادشاه داسې کس و چې یو غلام او د باچا پړه کې داسې ځای پیدا کړی چې ځان سره په تخت کېنولی د نورو وزیرانو به ورسره نه لګېده نو د وزیرانو پې شکایت وکړه حضرت تا خو ده ته امارت ورکړی دی خو ده دغلته یو جونګړه کې چېرته یو بکسه ده هغه بکسې دیدار له دی روزانه دي خزانه جي تشه کړه ستا او صندوق تې خپل ډک کړ چې وزیرانو پې شکایت وکړه بادشاه وی ښه بادشاه خو دا غټ خلک چې ما وي دا شک مزاج خلک یې پوه نه شو بادشاه ورته وی ایازه وی ستا چېرته صندوق مندوق جونګړه شته وی او حضرت شته وی ته ولې روزانه خلاصې او جی روزانه خلاص یم جی تماشه کوم ښه زم در سره ځمه هغه ورته بادشاه پرېږده دا خبرې بس مه ده ورسره نه وی زم به در سره اوسه تا په دې صندوق کې څه جمع کړي هغه وی بادشاه پرېږده ستا د کتو نه دي بادشاه نور هم شکي شه جي صندوق یې د مال نه ډک کړی دی چې بادشاه لړ جي را روان شو محمود غزنوي رحمت الله علیه ایاز را روان کړی دی جونګړې ته یې وردن نه که چې صندوق یې ورته کولو که په صندوق کې یوه شلېدلې کورته وه شلېدلې چپړې وې پکې یو جانماز و شلېدلې ګویا شلېدلې ټوپۍ وه ایازه داسې دي حضرت ما درته وي ستا د کتو شی نه دی دا څه شی دی چې ته روزانه را دی او دا صندوق کولاوې وایي حضرت زه چې ستا دربار ته راننوتم نو ما دا شلېدلې کپړې اچولې وي دا شلېدلې پیزار شلېدلې ټوپۍ او یو جانماز و را سره لیکن الله زه تا ته دومره مقبول کړم چې تا د بادشاهۍ په تخت باندې کېنولم ګویا د خزانو چابیانې دې راکړې نو ما دا مال دا خپله ماضي مې په یو صندوق کې جمع کړې ده ما وی که زه یم هر قسم مالداره شم لیکن زما ماضي دا ده زه خپله ماضي نه هیروم زما وروستو زمانه داسې وه چې ما به شلېدلو کپړو کې شپې تېرولې وی دې ته روزانه ځکه ګورم چې خپله شاته زمانه رانه هیره نه شي خپله ماضي هیره نه کړم دې دپاره دې ته ګورم د باچا سره نور مینه سیوا شو د ما محترم نو ما وی انسان هغه دی چې خپله ماضي هیره نه کړي په ماضي کې به دې ګوتې راغونډوي او په مستقبل کې ته الله غني او مالداره جوړ کړي خپل شاته هیر کړي بیا ته ماضي هیروي نو الله ورته یو درزم وباسي زما محترم الله دې زمونږ خپله ماضي را یاد ساتي وایي آمین بس دې ته ایمان وایي زما محترمو دې ته قوي ایمان وایي چې مسلمان ته فایده څنګه ورسومه مونږ خو نښتي یو په دې دغه کې چې د مسلمان له او د کس له خپې څنګه ووامه یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام